بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د طریقة العصریې د اولې حصې الدرس التاسع دی. نهم نمبر درس شروع شو او سبق نمبر 41 دی، یو څلوېښتم نمبر درس دی. په الدرس التاسع کې نهم نمبر درس کې به د اول موږ د الفاظو معنی وایو. د الفاظو معنی د دې سبق په اخره کې لیکلي، خو موږ د دې سبق په شروع کې د الفاظو معنی ځکه وایو چې عمده الفاظ بیا په دغه سبق کې په دې الدرس التاسع ابتدایي سبق کې استعمال شوي دي. نو موږ له راکړي وي د الفاظو معنی. د الفاظو معنی یو طرف ته تور مالکر باندې الفاظ دي، سور مالکر باندې د دې معنی دي. نو الفاظ موږ له راکړي دي. فی یو لفظ دی، فی لفظ حرف جر دی. فی معنی ده کی اردو کې میں یا اندر فی المسجد جماعت کی، فی الغرفت کمرہ کی، فی البیت کور کی، فی السوق بازار کی. ٹھیک شو؟ نو فی معنی ده کی یعنی اندر په یو څیز کې دننه. ٹھیک شو؟ نو فی معنی ده کی. او سطحن چې دی که نه، سطحن دا چت ته وایي. چت دا چت دوه قسمه دی. ګورئ، یو دا یو چت دی. چت د چت د ښکته طرف ته سقف وایي، سقف، او بر طرف ته چې د ګرځې پې د پاسه دغې طرف ته سطح وایي، سطح. نو سطحن دی، عرب وایي سطح، دا ها ساکن وایي. سطح معنی ده چت د پاسه د چت د بره حصه. او تحت معنی ده ښکته، اردو کې وایي نیچه، اردو کې لیکلی دی وایي نیچه. ٹھیک شو؟ ما ورته اردو کې هم لیکلی دي، لکه تحت الکرسی د کرسۍ نه ښکته، د کرسۍ نه لاندې. ٹھیک شو؟ یا تحت السقف د چت نه لاندې، یا دغه شان تحت الکتاب د کتاب نه ښکته، د کتاب نه لاندې. ٹھیک شو؟ نو تحت معنی ده ښکته، چې ښکته یو څیز پروت وي هغې ته تحت وایي، چې بره یو څیز پروت وي نو هغه ته علا وایي یا فوقه وایي، فوقه. ٹھیک شو؟ د چت د پاسه یو څیز دی هغې ته فوقه وایي. ٹھیک شو؟ او که د چت نه لاندې یو څیز پروت وي هغه ته تحت وایي. ٹھیک شو؟ الازهار، ازهار د زهرتون جمع ده. زهرتون یو ګل ته وایي، ګل ته. او ازهار ډیر ګلونه، الازهار ګلونه، الازهار ګلونه. هره چې ده که نه، هرتون دی، هرتون پیشو ته وایي، پیشو ته. بلی، پیشو اردو کې وایي بلی. هرتون نو عرب دا ګول ته آخره کې ساکن وایي، ها ساکنه وایي. عرب وایي هره معنی ده پیشو، هره پیشو. فصل کلاس درسگاه، فصل کلاس درسگاه. فصلون دی، عرب وایي فصل، کلاس درسگاه. جیبون، جیب عرب ورته جیبون وایي، او چې وقف پې کوي نو جیب، او موږ هم ورته جیب وایو. موږ چې پکې دا سامان دی کپړو کې کم جیب ځان لکو، هغې ته عرب هم جیب وایي او موږ ورته جیب وایو. ٹھیک شوه؟ نو هلکه وایي قلم مې په جیب کې دی. ٹھیک شوه؟ قلم مې یا مخې ته جیب وي یا د سیډونو ته جیبونه وي، نو هغې جیب ته په عربۍ کې جیب وایي، جیب. عصفور عرب وایي عصفور، را ساکن وایي، دلته پې تنوین دی په را باندې. عصفورون دی، عرب وایي عصفور. نو عصفور چرچڼي ته وایي، چرچڼه. مرغۍ نه ده، مرغۍ کومه چرچڼي چې دی وړې چرچڼي، نو هغې ته عصفور وایي، عصفور. او سماء اسمان ته وایي، سما اسمان ته وایي. سما څه ته وایي؟ اسمان ته وایي. حدیقتون چې دی، حدیقتون دا باغ ته وایي، عرب وایي حدیقه، دا ګول ته ها ساکنه وایي. ٹھیک شوه؟ او مدیر محتمم صاحب ته وایي، پرنسپل ته وایي، پرنسپل د یوې ادارې چې کوم مشر وي هغه ته مدیر وایي، مدیر. د مدرسې چې کوم مشر دی هغه ته مدیر وایي، محتمم چې ورته موږ وایو، محتمم. یا د سکول یو مشر دی هغه ته پرنسپل صاحب وایي، عربۍ کې هغه ته پرنسپل ته مدیر وایي، مدیر. ٹھیک شو؟ المدیر مشر ته وایي، د یوې ادارې مشر ته مدیر وایي. علا معنی ده باندې، اردو کې ما ورته لیکلي پر یا اوپر. ٹھیک شو؟ علی الکتاب کتاب باندې. القلم علی الکتاب، قلم د کتاب د پاسه دی. ٹھیک شو؟ کتاب باندې دی. القلم علی المکتب، القلم علی الکرسی، یا خالد علی الکرسی، خالد په کرسی باندې دی. ٹھیک شو؟ او فوق معنی ده بره، علا معنی ده باندې، او فوق معنی ده بره.
فوق السطح د چت د پاسه، فوق السطح د چت د پاسه، ټیک شوه، د چت د بره. تحت معنی ده ښکته او فوق معنی ده بره. طفلن، طفلن ماشوم ته وایي، ماشوم، ماشومان دي نه واړه واړه ماشومان، بچه اردو کې ورته وایي بچه، ټیک شوه، بچه، ماشوم، ماشوم ورکوټي ماشوم ته طفلن وایي، طفلن. اردن، ارض، ارض عرب وایي ارض، او عرب دی طفلن ته طفل وایي، طفل. او دا فوق ته فوق، فوق، او علا ته ام علا وایي. المدیر ته مدیر، ټیک شوه. دلته کې اردن دی، اردن، اردن ځمکې ته وایي، ارض سما اسمان ته وایي، ارض ځمکې ته وایي، نو ارض ځمکه. او مکتبن، مکتب دفتر ته وایي، دفتر، یعنی د مدرسې ځان له یو دفتر وي، د سکول ځان له یو دفتر وي. دغه شان د هرې ادارې بعض دکاندارانو هم ځان له، کاروباریانو ځان له یو بیل دفتر جوړ کړی، هغې کې ناسته پاسته کوي، دکان کاروبار هلته کې چلیږي. نو هغه د ناستې پاستې ځای ته دفتر وایي. نو مکتبن دفتر، عرب وایي مکتب، مکتب دفتر، ټیک شو جي. نو دا زموږ سره د الدرس التاسع د الفاظو معنی وي. انشاءالله دې نه پس به مونږ پورا درس شروع کوو. دا فی چې دی دا به مونږ په جملو کې استعمالو. تحت، فوق، علا، دا الفاظ چې دي که نه دې ته حروف جاره وایي، حروف جاره. او دا 19 دي حروف جاره. دا د اسم نه مخکې لګي اسم له زیر ورکوي، لکه المسجدو دی، مسجدو. نو چې اوس د دې نه مخکې فی ولګې نو بیا به المسجدو په دې دال چې کوم پیش وایو دا به بیا زیر وایو، فی المسجدي به بیا وایو، فی المسجدي. نو انشاءالله په دې کې به بیا په درس کې بحث کوو. نو دا زمونږ د نن ورځې درسو دې کې دا کوم الفاظ او معنی دي دا ښه په غور سره واورو، ځان سره یاد کړو، ویم لیکو. نو انشاءالله بیا چې دا الفاظ زمونږ په سبق کې استعمالیږي بیا به سبق مونږ ته آسان وي. نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.